بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. مال حرام حواله سره یو دوه کلیپو کې مخکې رئیس ارشي و څه بدترین اثرات انسان باندې چې قرآن ته سترګې وکړئ ډېر زیات احادیث ته سترګې وکړئ ډېر زیات حدیثونه دي باندې راغلي دي څه رزق حرام مال حرام انسان زندگی کې انسان مرگ نه بعد قیامت پورې انسان بعد اثرات سره روبرو کوي. یو څو اثرات طرف ته دې کلیپ کې هم اشاره کوم. یو اثر د مال حرام انده دی چې انسان که نیک عملونه کړي وي نیک عملونه د انسان ضایع کیدای شي، نیک عملونه انسان خرپیدای شي مال حرام واجنه، رزق حرام واجنه، حرام ګټې واجنه. پیغمبر اکرم یو حدیث دی چې پیغمبر یې چې ان قوما یبعثون یوم القیامه ولهم من الحسنات امثال الجبال فیجعلها الله هباء منثورا. قیامت ورځ به یو داسې ټولای به وي چې هغه به دوره نیک عملونه کړي دوره ښه کارونه به کړي غرو په شانتې خدای به هغه بالکل لوګای کي ختم به کي. ثم یؤمر لهم الى النار، بیا به هغوی ته امر وشي چې جهنم ته یې بوځي. فقال سلمان صفهم لنا، سلمان ته یا رسول الله دا خلک موږ ته وښیه چوک دي. پیغمبر دی فقال اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون، داسې کسان دي چې دنیا کې روژې ساتل یا لمنځونه کول کار خیر کول او ښه عملونه یې کړي وو، خو لیکن اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه، کله به حرامو پیشکش ورته کېدو هغوی به قبلولو، یا به کله حرامو باندې ویرغلل هغوی به حمله ور باندې کوله. حرام به حاصلول، حرام به خستل، حرام به ګټل، حرام به راوړل، حرام به خوړل. دا داسې کسان دي. نو داسې کسانو قیامت ورځې څومره عملونه عبادتونه بندګۍ خدای ته کړي وي ضایع کېدلې خطره او امکان شدید دی. یو بل شی چې انسان زندګۍ کې مال حرام بد اثر چې هغه دی چې انسان عمر و مال ضایع کېدای شي، عمر یې انداسې به تیر شي، مال به انداسې ضایع شي. مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې یی چې ډېر عجیب حدیث دی. مولا من کسب مالا من غیر حل سلط الله علیه البنا والطین والماء، مولای چې کوم کس مال حرام وګټي مال حرام حاصل کی هغه باندې خدای خخت امارات او اوبه او خاوره مسلطه کوي. څه مطلب؟ علما دي کې کله بحث کوي هغې مطلب دا دی چې هغه کس به عمر بر انده واخله جوړ کا ړانګ کا جوړ کا ړانګ کا جوړ کا اندغو کې به لګوي، پیسه به ګټي اندغه تعمیراتو کې به خرچ کوي لګوي به ټول عمر به تعمیراتو کې تیر شي، ټول پیسه به تعمیراتو کې ولګیږي، ړانګ به کې جوړ به کې ړانګ به کې دغه ځای کې کور جوړ کړه دغه ځای کې جوړ کړه ټول عمر به نخ کې ضایع شي. مطلب چې ته پیسه به کار خیر کې کار نیک کې اخرت والا بد والا بعد والا کار کې استعمال نشي، عمر به اندازه ضایع شي، پیسه به اندازه